نو بنیادی مسله دا ده چې الله رسول په لږې اوبه توی کړي، په رکوع کې یې مجړل، په سجده کې یې مجړل، ډېره ژړا یې وکړله. دا د الله د نبي زندګي وه. فاطمه بي بي عبدالله پلاو کې ډوډۍ رانغښتې وه. د الله رسول ته ویل فاطمې بي څه دې راوړو؟ ویل د الله رسول کور کې مې لږه مړۍ وه ډوډۍ او هغه مې څه لږه وخوړله، بیا راته ذهن کې دا خبره راغله چې سردار دو جهان به څه خوړلي او که بیا نه یې خوړلي. پلاو کې مې راوړله تاله. د الله نبي وایي فاطمې بي بي زما 3 ورځې وشوې ما ډوډۍ نه ده خوړلې. عایشه بي فرمایي 3 ورځې په د الله په نبي داسې نه دي تېر شوي چې متصل 3 ورځې د الله نبي په ماړه خېټه ډوډۍ خوړلې ده. په 15 کاله کې 2 ټیمه ډوډۍ نه ده خوړلې، په ماړه خېټه هم نه ده خوړلې. 2 میاشتو پورې به په نغري کې اور نه بلېده، کابل به پکې راوټوکېده. د 2 میاشتو پورې به په ډیوه کې تیل هم نه و. اوس شمسي دی او پلانکې دی او جاغه ده، کوته وې د شمسي ته چې څومره تلاوت بېګاله وکړو، څومره تلاوت دی. یاره زه په روزګار کې لګېږم، زه تلاوت د جمع مانځه ته هم غریب نه دی وزګار، الا ماشاء الله چې ځان ته د دین ټیکادار وي هغه به د جمع مونځ کوي، نور د جمع مونځونه څوک نه کوي. بیا دا د سهار او د ماخوستن مونځ دا خو ډېر ګران کار دی، دا به د لوی ایمان خاوند کوي. نو ځکه کتابونه لیکي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الله وایي زه به دې خلکو داسې درجه په درجه ورکړم. څرنګې استدراج دې ته وایي نمدهم بالانعم. کتابونه دي کې الله تعالی به دې سړي ته نعمتونه ورکړي. وننسیهم شکرا، دا سړی ځوان دی مونږ نه کوي، الله پیسې ورکړي. چې دروغ وایي الله تعالی نور عزت ورکړي. چې کنځل کوي، غیبت کوي، غلا کوي، الله طاقت ورکړي، الله پاور ورکړي. دی خو چې الله زما سره رحم کوي، دا د رحم معامله نه ده، دې ته استدراج وایي. تو مشو مغرور برحل می خدا دیر گیرد سخت گیرد استورا. دا الله په صبر سمه دوکه کې الله تعالی سره روز ته نسی خو پوخ یې نسی. ته په دوکه کې پروت کړه ته چې نافرمانی کې الله یو نعمت درکې، بل نافرمانی کې الله بل نعمت درکې، په غفلت کې پروت غافل. دې ته استدراج وایي. نو بنیادی مسله دا ده د الله نبی د یو صحابي سره ملاو شو. ویل کیف اصبحت، شپه دې څرنګه وه؟ وی د الله تعالی رسول په خیر سره شپه تېره شوه. یوه شپه چې په خیر تېره شي دا غټه خبره ده. او د الله تعالی حمد ادا کوم، ثنا بیانوم. او دریم نمبر الله له شکر مدا کوم. صحابه وکنه شپه په خیر سره تېره شوه، د الله حمد ادا کوم او شکر مدا کوم. د الله نبي ویل زما زړه دا غواړي چې ته ما ته همدغسې خبره وکړې، د خوشحالۍ خبره. اوس ټول د خفګان خبرې دي. خوشحالي ډېره کمه ده. خوشحالي تعلق لري د دین سره او په حقیقي معنو سره صحیح دین موږ نه کوو. هوایي شانته خبره ده، بس ډېر ورنه وځو نه. بیا د روزګار نه پکې وځو، او روزګار خو ضرور دی که نه. نو د نعمت شکر ادا کول دغه په نعمت کې رسۍ اچول دي چې شکر دې ادا کړو، تا د ځان سره د نعمت وساته. او چا چې د نعمت ناشکري وکړه فقد تعرض لزوالها. کتابونه لیکي د نعمت نه د رسۍ کلا وکړله، کله چې د اوښ تړلې خو ستا په قبضه کې به چې اوښ دي لکه هغه ستا نه ځي. اوس څوک شکر ادا کوي؟ فرض الفقار صاحب لیکلي زه په یو جاز کې ناست وم، یو انګریز ماشوم نه به څه ورکول په قاشوغه، چې یو ځل به ماشوم له قاشوغه ورکړه ویل شکر ادا کا، شکر دی. بیا به چې ورکړله 15 قاشوغې ماشوم له ورکړلې، خو انګریز یې 15 کاله ته څه شکر دی؟ الله شکر ادا کړه. ما ته الله چې راکړی دی، صحت یې راکړی دی، ایمان یې راکړی، مسلمانان یې پیدا کړي. د مسلمانانو په کورونو کې خو کوم یو نعمت بشباري بې حسابه انعامات یې راکړي دي. کوئی چا نه تپوس وکړي چې څرنګه وایي ګزاره کېږي، صرف گزاره کیږي. دا د الله نه ګیله ده، ګیله. چې کله د الله نه ګیله کې یو سړی ستا سره ښه کوي او ته یې زما سره دې ښه نه دي کړي، تا زما سره کله ښه کړي؟ دا قانون او دستور د ښځو دی. د ښځو سره چې ټول عمر ښه کوي که نه، یو ورځ ښه ونه کړي نو بیا دا څه وایي؟ ما رأیتو فی بیتک خیرا قطو. ستا په کور کې ما خیر د سره لیدلی، ته خو چې راغلی یم په لوږه مثال دی، ستنده ده، لوږه ده او سخته ده، تباهي مې وشوله.
نو هغه د ټول عمر نیکی او احسان په سین باندې وي باید سړی هم نسی ښه په هغه کې د ښځو خوی نو ځکه کتاب ویل کې سړی به د ښځو سره ډېر نه کښېني ولې د ښځو اخلاق پکې راځي سړی خو سړی دی که نه چې د ښځو سره کښېني نو بیا به د ښځو خبرې کوي د ښځو اخلاق عادات بزدلي دا به پکې راځي